أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سورة مریم شروع مخیاتونو کے مریم علیہ السلام تذکرہ وا چاغي امید اوچت کو د عیسی علیہ السلام پریشانی وتا ډیره زیاته وا آخر عیسی علیہ السلام پیدا شو طریقو ته هم الله د طرفنا وخود شوا چې تبسکه سبوي خلکو اول د بدنامي خبري خو کولی لیکن چې کله پوه شو عیسی علیہ السلام د غیږې په عمر کې خبرې شروع کړې خلک پوه شو نو چې څوک پوه شو ناغه قلار شو بل طرف ته یهودیانو رستو اغي بیا خبرې کولې تکلیفونه رسول وغیرہ دا خو داغي پخانه عادتو وسم کوي عیسی علیہ السلام الله وی دا ما پیدا کو عیسی علیہ السلام په خپلم دا اقرار کوي داغه په خبرو کې مسله د توحید بیانول د ابتدا نه دي چاول نه وی انی عبد الله بیا وی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن الله مال دا کړلی الله دا کړلی الله دا کړلی مطلب عیسی علیہ السلام په خپل د خپل احتیاج تذکرہ کوي دارنګ اوصانی بالصلاة والزکاة ماته د مانزه او د زکات وصیت حکم کړل ما دم تو حیا سو پوری چیز ژوندیم په دنیا کې یم نو دا وکوم دانګه نیکوکار او خاص سلوک کوونکې د خپل مور سره دا بنیم جبار او شقی خاص سلوک بکوم جبار او شقی بنیم الله زو داسینه ما جوړ کړي خبره کوله آخر کې مسله د توحید په خو وضاحت سره بیان کړه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مختلف ډلې دي هغه خبره بل شانتي کړي کفر یو کو د الله نه هم انکار کړل نو د قیامت د ورځې نه هم انکار کړل الله وې صبر کا دی برازي ماتا په کوم ورځ باندې چې راشي نو اسمع بهم وابصر بیا به خ اوریدون کی او خلیدون کی وای لیکن وس په دې وخت کې دی خبره منی نه
الته به خواوري خبوینی نظر به هم تیز شي. نو د دې خلکو دلته کې په دنیا کې الله طرف ته تلل نشتی، گمراهی طرف ته روان دي. خبره دلته کې نه مني، قیامت پر ورځ باندې به اومني، خو بیا به واپس راتلی نشي، هلته به بیا فایده نه ورکوي. ورپسې وس تذکره کوي د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام الله را لېږلی و، هغه هم الله ته محتاج و. هغه باندې څومره حالات راغلي د دین په رسولو کې، د دین په تبلیغ کې. پلار سره لګیا دی، خبره کوي، نو په ښکلي انداز باندې هغه له دعوت ورکوي. اولنا رد د شرک کوي، ورپسې اثبات د رسالت او ترغیب ورکوي، دعوت ورکوي تابعداري د پیغمبر ته. درېمه منع کوي د شیطان د تابعدارۍ نه، او څلورمه خبره کوي د تخویف. کته خبره نه منې ګورې د الله عذاب به د باندې راشي. پلار ولا څه جواب ورکوي د هغې خبره. ابراهیم علیه السلام متصوی د هغې خبره کوي، او بیا لاړ جدا شو د دینه. یو طرف ته عملی جدا کېدلی، د عقیدې جدا کېدلی. د عقیدې جدایښت اخو مخکې نه و، وس ظاهري عملی جدا کېدلی. هغه وی لر شه زمانه دی وی زه ستانه لاړم، بل ځای کې وی لاړم هجرت مې وکړو د دین دپاره، کور کیله دا پریدي. نو د هغې تذکره کوي. او بیا چې کله دی پرېښودو الله وایي ما په هغه باندې نور څومره احسانونه مې وکړو. واذکر فی الکتاب ابراہیم، تذکرو کا دے خلق تا پدی کتاب کی د ابراہیم علیہ السلام. انہو کانا صدیقا نبیا، یقیناً آغا رشتونه پیغمبر، ډیر زیات رشتونه و. او ابراہیم علیہ السلام داسې یو مسلم شخصیت ته چې ټولې مني. اذ قال لابیه یا ابتی، کله چې وی خپل پلار ته اے ابا جان، لم تعبدو، ته ولې بندگی کې ما لا یسمعو، د هغه چا چې هغه اوري نه، ولا یبصرو نه اینی، ولا یغنی عنک شیئا، نه تعالی څه فایده درکولی شي. ولا یغنی عنک شیئا، نه ستا نه څه بدي اړولی شي. لا یغنی عنک شیئا، ستا اس پکار نه راځي، نه تعالی څه فایده درکولی شي او نه ستا نه نقصان اړولی شي. یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے ابا جان یقیناً راغلی ما ته د علم نه، ما لم یاتی کا آغا چی تا تا ندر راغلی، نو فتبعنی اهدی کا صراطا سویا، نو تا زما تابداریو کا او بخی ما تا تا لار برابر برابر لار به توخیم، الله ته د رسیدو لار به توخیم. خلل گیا دی نور نوری لاری لټای، په دغه لارو باندې سړی الله ته رسیدل غواړي، نو په دې لارو نه رسی. قرآن کریم کې خو الله وایي، قرآن کریم نیغ لار ده، وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله. دا قرآن کریم سیده لار دا اللہ تر سید اللہ او اخوا د اخوا نری لاری دی وړې لاری دی پاغي باندې مزي کاغي باندې لاړې نو ګورې د نیغي لار نه به یو واړی. نو کم یو سړی چې د قرآن د لار نه غوښته دی د نیغي لار نه غوښته دی نه الله ته نه رسیدلی دی الله ته نشي رسیدلی. نو اول کې رد د شرک کوي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. خلق لګیا دي د الله نه سوا نور په عبادت باندې نیولي نور الہ نیولي نور وای د دې په سره باندې موږ الله ته بنځدې کیږو نه داغي په سره باندې نشي نږدې کېده. هغه داسې خلق دي چې ما لا يسمع اورینا ولا يبصرون اني ولا یغنی عنک شیئا چاله څه فایده ورکولی شي نه فایده ورکولی شي نه نقصان اړولی شي. او داسې خلق دي یا داسې څیزونه دي کاغه انسانان دي او کاغه نیکان بزرگان اولیاء کرام دي بزرگان دي او کاغه بوتان دي دا ټول داسې دي هیڅ نشي کولی. یا ابت انی قد جانی من العلم اے ابا جان یقینا راغله ما ته د علمنا ما لم یاتک چې تا ته نه راغله ما ته وحی راغله تا ته نه راغلی فتبعنی نو ته زما تابعداري وکا اهدی کا صراطا سویا او بخ متا د لار برابر. الله ته چې رسي نو د الله په حکم باندې برسي د پیغمبر په طریقې برسي نور طریقو باندې نشي رسیدي. د الله حکم دی قرآن کریم وس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار دا داغه خونه دا پاغي باندې بزي. یا ابت لا تعبد الشیطان وس منکه د شیطان د تابعدارینا. اے ابا جان خبر منا بندگی مکو د شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان د رحمان ذات نا فرمان. ته الله ته ځان رسول غواړي نو چې الله ته ځان رسې نو سبکه دا الله د دشمن سره بزان یو ځای کې دا ته چې په کم کار باندې روانې نو دا خو د شیطان کار دی. دی خو ول نور نمونه یې خو دي هر زمانہ کې د خپل دا وخت مناسب خلکو سره نمونه یې خو دي د خلکو د دوک کولو د پاره. قرآن کریم کې الله رب العزت بل ذکر وایي د دغه خلکو خبره کوي وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. منګه د دې بندگی چې کوو دا دې د پاره کو چې منګه الله ته نږدې کی په مرتبه کې منګه الله ته نږدې کی وې دې الله ته رسیدل سړی دی نو موږ بال ما الله ته ورسي. اور د الله نه سوا د بل چا په لار باندې چیزه دبل خبره دی ومنه بل دی الله سره شریک کو نو دی باندې الله ته نږدې کیږي نه لری کیږي خل لری کیږي. دلته کې یو سړی او دا بل یو سړی چې هغه دشمنی او اجازه د پزره باندې تا ته د ځان رسول غواړم. په دې دور کې حالات چې څنګه دي یو سړی ځان بادشاہ ته رسول غواړي نو د هغه پارټۍ په ځړې باندې ورسي مخالفت کې چې کوم روان نه پاره کې نه رسي بیا. یا ابت لا تعبد الشیطان نو اے باجانا بندگی مکوا خبر اما منا د شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان دے د رحمان ذات نا فرمان. دلته لا تعبد الشیطان د شیطان بندگی مکوا پدې ما شیطان خوشحالی کې زکه داسې وجه لا تعبد الشیطان. دې مطلب لا تعبد الشیطان بندگی مکوا په هغه طریقې باندې چې هغه شیطان وای شیطان په خوشحالی کې شیطان داغه دعوت ورکې په هغه طریقې باندې بندگی مکوا.
زمونږ خلک یو په ذهن کې دا خبر هم راځي چې دلته یې خو ډارې کې وي لا تعبد شیطان، د شیطان بندگی مه کوه. دې شته هم شته چې شیطان بندگی چا کړي او شته که نه، اوس هم شته. په دې دور کې داسې خلک شته چې شیطان بعضې ځایونه شتي دي سي د شیطان تصویر جوړ کړلی او لګیا دی هغه ته د هغه بندگی کوي، د هغه عبادت کوي. بعضې خلک په نورو خبرو کې راغی. شیطان څوک دی؟ دا خو د الله دشمن دی که نه؟ ویل کېږي دغسې. او نو چې دشمن دی نو دشمن صحیح مقابلي، نو څنګه چې طاقت د الله دی نو داسې طاقت به بیا د دشمن هم وي که نه؟ شیطان څه شی دی؟ د هغه طاقت به صحیح، دا خو هسې ادعاء ویلی کېږي، دا هسې په خوله کې ویلی کېږي دغسې چې دا د الله دشمن دی، د الله دشمنۍ طرف ته خلک بیایي، مخالفت ته بیایي. دا نه چې دواړه ته مخالف ډله کې حزب اختلاف کې د دا او د هغه طاقت یو دی، نه یو نه دی. شیطان پیدا کړی چا دی؟ چې الله پیدا کړ نو ځان له دغسې مقابل پیدا کړ. اوس نه مقابل هغه طاقت دی، طاقت یې نشته، خو ځان له لګیاو. په هغه وخت کې هم وی یا الله مال مهلت راکې، مهلت راکې، مهلت راکې. الله وی ځا تا ته مهلت دی. هغه وی د قیامت د ورځې پورې، الله وی نه قیامت ورځې پورې نه، الی وخت یوم معلوم، دا هغه ورځ وخت معلومه پورې ستا ته مهلت دی، زه ګرځه. نو یا ابت لا تعبد الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا، یقینا شیطان د رحمان ذات دے نافرمان، نافرمانی کی. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے باجان یقینا یریګه مد دینا چې وبرسی تا ته عذاب د رحمان ذات د طرفنا، فتكون للشیطان ولیا، نو شیبت د شیطان دوست، چې تا د شیطان تابعداري شروع کړه، د شیطان خبره مانی، نو د شیطان به دوست شي او د الله د طرف نه په تا باندې عذاب راشي. نو یا به باندې عذاب راشي په دنیا کې، او یا به دنیا کې عذاب را نشي، نو آخرت عذاب خدای کنه. نو چې کله یو سړی ته حق خبره کې، حق خبره کې، نو دا کله سړی باندې ترخه لګي. او خا اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، پلاری وته وی آیا اعراض کې تو زما د الہونه اے ابراہیم، تو اسما زما د الہونه اعراض کې، زما د طریقې خلاف کې، زما د دین خلاف کې. خلک بیا خبره بلې ته واړی، دشمنی ته خبره واړی. هغه ګوره حق خبره کوي، دی وایي زما خلاف کې، ورګه خلاف خو ته کې. اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، آیا اعراض کون کہتا زما د الہونه اے ابراہیم، لئن لم تنتهی که ته منع نشوې، لارجمنک، نو خامخا تا به رجم کم، رجم بدی کم وی، په ګټو بدی ولم، سنگسار بدی کم. یا لارجمنک، او تا بزب تا باندې بدنامی به ولګوم، لارجمنک بدنام بدی کم. ګورئ لکه پلار زوی ته اوس وایي تا به بدنام کم، بازی دي سي پلار دی هغه وی زوی ته وایي تا بدنام کم، تا باندې به تور ولګوم. دی اوس خپل غرور او تکبر راغسته دی، نو دی زوی ته داسې وایي. نو ورپسې وایي واهجرنی ملیا، لرې شه زمانه، ډېره زمانه وزه لرې کېږه، زما کوره مې وزه وایي. بیا دې ویننم. قال سلام علیک،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वही सलाम दी पता बाने मतलब ज त ज़माना बचे ज ता तो सनवेम स्तान ज लाड़म के सलाम अस्सलाम अलैकुम लाड़म दा खबर दा मंग द तालीम दाद ज़ाक़ात अबोमुल जाहिलून क़ालू सलामा मोमिन सरे बदासी चिकला द जाहिल सर मेलावी गिनो क़ालू सलामा ये सलामतिया खबर कई या सलाम द मुतारके कई द प्रेखदो सलाम ज़ाज़स्तान लाड़म स्ताना जुदायम तवे द किल में उज़ा द कोर में उज़ा लाड़म उवतम दरना लाड़म दरना हो या खबर दा द प्लार वाले लिहाज सातम अस्तगफिरु लक रब्बी खाम खा बखन ब तलब को मस्तादा पार दखपल रबना इन्नहु कान बी हफिया यकीनन आगद माँ बाने मेहरबान अमा बाने ढेर मेहरबान दे अस्तगफिरु लक रब्बी खाम खा बखन ब तलब को मस्तादा पारा दखपल रबना बखना तलब कोल द काफिर द पारा खुनिश्ती खबर रातलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल वे मा द बखने सवाल काउ न बखने सवाल मंजूर नशो न मावे च सिर्फ द खबर द ज़ियारत इजाज़त रात मेलावशी द खबर द ज़ियारत इजाज़त मेलावश हुई न तलेव दखपल मोर कबर रम तलेव न द काफिर द पारा खु सड़े बखन नशी तलब को ममनू दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर ज़ीन के वही लक़द कान फ़ी इब्राहीमा लक़द कान लकुम उस्वतुन फ़ी इब्राहीमा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बारकी देखल को दपार यो इब्रतश्ते यो नखश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम खपल प्लार तो खपल कौम तो वही इन्ना बुराअ मिनकुम मंगस्ता सुन बरीउ दानगे बल से कि वही प्लार द पारा बखना बखना खुनशी तलब को वाले अल दगे प्लार खुद दे दे कना न दुआई को वाला सेवे अल्लाह महदी अल्लाह मगफिर ले अबी हुई मतलब दा चे अल्लाह महदी ले अबी सब मगफिर हो ने अल्लाह हिदायत होता नसीब के नो बखन होता के ये मतलब दाई जिस्ता पारा बखन ब तलब को मैं स्ता पारा द हिदायत सवाल बकोम और कल चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकारा शो अन वादु लिल्लाह चिदा दुश्मन दा अल्लाह दे तबर्रा आमिन हो न बराती ती को न बे दुआ न दकड़ी सवाल न दे कड़े सास्तगफिरु लक रब्बी असे दे मिसाल दा सिराजी बखन न दा बल्कि द हिदायत सवाल ले नीचे हिदायत में लाव शियाल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्लहु इस्लाम ची असली रावल नुमख किने गुनाहों न शिरक कर ले कुफर कर ले टोल माफ छु कना सास्तगफिर लक रब्बी मिसाल दा सीधे यो सड़े गोर के प्लार लिगा दे जुई तो वही सार मांसल है पासे यार गप्पा समुंजू का या संग खोबर आपा से जुजा जर वदरे मांजा बांधी न तो वह आगे बस चल गई प्लार बहुत सो ही बस आल दे बोले नूर लेती वर की अगर माता दावी चे मुंजू का अवला उद्दसु का नुरुस्त मुंजू का ये ताविया मुंजू का ना ना मांजा द पारा शर्त दादे चे अवल बाउदस के अवला उदस ते नुरुस्त मुंज दे ना खोबर आपा से दगा से वदरे के मांजबाने अवल बाउदसु के रुस्त वो मुंज के मुंजू का दे मतलब दाना जी बे उदस वदरे के मुंज कवा
او دس ورله شرط اولنا. نو دغه سي د مغفرت د پاره شرط دا دی چې ایمان دی، هدایت دی. نو یا الله اول وته هدایت نصیب کې، نو چې هدایت وته نصیب کو نو بخنه بوته وشي، بخنه بوته بیاو کې. انه کان به حفیا، خامخا بخنه طلب کوم استاد پاره د خپل ربنا، استاد پاره هدایت مطالبه وکوم د خپل ربنا، دعا وکوم. انه کان به حفیا، یقینا الله دې ما باندې ډیر مهربان. واعتزلکم وما تدعون من دون الله، او خامخا ډډو کوم استاسو نو دا هغه چا نه چې تاسو ول بندگی کوئ د الله نه سوا. وما تدعون من دون الله، دا هغه چا نه چې تاسو ته اوازونه کوئ د الله نه سوا. وادعو ربي، غواړم د خپل رب نه رابل خپل رب لرا. عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا، یقینا دا چې نه به مزه د خپل رب نه په وختو باندې بدبخته، یا د په وختو باندې نا امید نیما په دعا د خپل رب باندې بدبخته محرومه. د رب نه چې غواړي نو الله محرومه کوي نه، د رب نه چې غواړي نو هغه شقی نه بدبخت نه، هغه نیکبختی. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، نو کله چې ډډه وکړه د خلکو دا، فلما اعتزلهم، نو کله چې ډډه وکړه د داغینا وما يعبدون من دون الله، او د هغه چانه چې د خلکو له بندگی کوله د الله نه سوا. وهبنا له اسحاق و یعقوب، نو ورکړه ته مونږه اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام. وکلن جعلنا نبی، او دا ټول ګرځولې مونږه پیغمبران. مخکې مونږ ویلو نو دلته کې لا اسحاق علیہ السلام پیدا نه دی، یعقوب علیہ السلام پیدا لا نه دی، مخکې وایي اسحاق او یعقوب مې ولا ورکړه. دانګه د اسحاق علیہ السلام د زیری خبر ادا او می ورای اسحاق یعقوب. مکه ما ویلو عیسی علیہ السلام دے، یحییٰ علیہ السلام دے، اسحاق علیہ السلام دے، یعقوب علیہ السلام دے، ایو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے. دا پنځه پیغمبران دي چې د دې نمونه مخکې خو د شي د پیدائش نه. وهبنا له اسحاق و یعقوب، ورکمږه دته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام ټول ګرځولي مونږه پیغمبران. وهبنا لهم من رحمتنا، ورکړي مونږ دې له خپل رحمتنا. وجعلنا لهم لسان صدق عالي، او ګرځولي مونږ دې لپاره ذکر نیک اوچت، خ ذکر، خ تذکرہ. په آخرنو خلکو کې د خ تذکرہ پاتې شو رښتیا. نو څوک چې یادې نو ابراهیم علیه السلام وای، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، چا پسې بد نه دی ویلي تر اوسه پورې چې وای نو خلک خوي. واذکر فی الکتاب ابراهیم، تذکرہ وکړه خلکو ته په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام. انه کان صدیقا نبی، یقینا هغه رښتونه پیغمبر. اذ قال یا ابیه یا ابتی، کله چې وی خپل پلار ته با جان لم تعبدو، ولې ته بندگی کې مالا یسمع دا چا چې اورینا، ولا یبصر نعینی، ولا یغنیان کشیا، او نشی لر کول استانه شي نه تعالی څه فائدہ در کول شي چې نقصان دنه لري کی، تکلیف دنه لري کی. یا ابت انی قد جانی من العلم، بجان یقینا راغلی ما تدعی علمنا، ما لم یاتی کا چې نه دراغلی تا د فتبین نو زما ته بيداریو کا دي کا صراطا سویا، خیم بتا د نه غلار. یا ابتی اے باجان، لا تعبد شیطان، بندگی مکو د شیطان. د شیطان خبره ممنه، ان شیطان کان للرحمن عصیا، یقینا شیطان د رحمان ذات دی نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے باجان یقینا زی یریګم پدې باندې چې ورسی تا ته عذاب د رحمان ذات د طرف نه، فتكون للشیطان ولیا، نشیبت د شیطان دوست. قال اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم، پلاری وتوی آیا اعراض کون کې تو زما د الہونا اے ابراهیم، لم تنتهی کتمن نشویلار جمن کنو خامخاتا برجم کم، یا تابانی بدنامی بولوگم، واہجرنی ملی یولی رشی زمانہ دیر زمانہ. قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام وی تو زمانہ بچیں زتا دس در رسو مانا
ساستغفر لك ربي وخامخا بخنه بتلکم ستا پار د خپل رب نه د هدایت سوال وکوم انه کان بها فی یقینا هغه ما باندې ډیر مهربان واعتزلکم وما تدعون من دون الله او ډډ کوم استاسنا او دا هغه چانه چې تاسو ته را مدد شوای د الله نه سیوا وادو ربی او زرا بلم خپل رب لرا عسى الله كنا بدعاء ربي شقيا یقینا دا د چینیم بز په غختلو د خپل رب باندې محرومه یا بدبخته فلما تزلهم کله چې ډډ وکړه د داغینا وما يعبدون من دون الله دا هغه سن چې د خلق ولا بندگی کول د الله نه سیوا نو کله چې سړی توحید طرف تراشی د شرک نزان بچ کی د شرک نه بیزاری اختیار کی نو الله رب العزت بیا رحمتونه کوي کنه نو وهبنا له اسحاق و یعقوب ورک من هغه ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا او دا ټول ګرځول موږ پیغمبران وهبنا لهم من رحمتنا ورکړو موږ دی لره د خپل رحمتنا پیغمبران کړیو خپل رحمتونه پی کړیو وجعلنا لهم لسان صدق علی او ګرځول موږ د دې ټولو لپاره ذکر نیک په خلقو کې رښتیا اوچت الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم قنا عذابك يا متباسي بعدك سلامنا على السلام